د ملکند هریانکوټ سیمې سره تعلق لرونکي زلمی کامران خان د مجسمو او تصویرونو جوړولو هنر لري. چاته چې هم یو نظر وګوري نو بیا مجسمو تصویر جوړول هغه ته هیڅ ګرانه خبره نه وي. ګورو د عمران زریاب رپورټ. زه یې فنکار کړم، شاعر او مصور یې کړم، ماته د مینې د تاوان ګټه معلومه ده. الله پاک کائنات په بېشمېره انسانانو ښایسته کړی دی او الله پاک هر انسان ته جدا جدا صلاحیتونه بخښلي دي، کوم چې په امروزه ژوند کې د هغه انسان پیژندګلو جوړه شوې ده. دغسې د ملکند هریانکوټ سیمې سره تعلق لرونکي د 14 جماعت طالب علم کامران خان چې دوی ته الله پاک په مجسمو او په ګوتو د تصویرونو جوړولو هنر ورکړی دی. کامران خان د مټي خاورې د خمبیر نه انساني شکل مجسمې ډېر په صفایۍ او په هنر جوړوي، ولې کامران خان په آرټ فن کې هم د چا نه کم نه دی. چاته چې یو نظر وګوري نو هوبهو هغه تصویر جوړ کړي. د دې نه علاوه په منظرکشۍ کې هم لوی کمال لري. شوق خو زما د بچپن نه د تصویرونو جوړولو، د قدرتي مناظرو جوړولو شوق مې دی. نو کار خو زه د بچپن نه کوم، خو باقاعده شروع چې کومه ده نو ما د 15 کالو راسې کړې ده د سکیچز جوړولو او مجسمې جوړول. پیله شروع مې د ډاکټر خالد زیار صاحب د مجسمې نه کړې ده په 2016 کې. نو د تیرو 2 کالو راسې مجسمې جوړوم. دنیا خو لکه د مختلف ټیلنټ نه ډکه ده، نو چې څه د چا زده وي او په هغې کې مخ وړاندې ځي نو دا ډېره زه اپریشیټ کوم. او بلکې زما خو ورته اجازت دی، زما ټولو بچو ته زما دا اجازت دی چې کم فن کم هنر چې هغه موږ ته په خپله ژبه کې داسې ویلی شو چې هغه فایدهمند دی که نه، هغه د دوی اختیاري. په ملکند کې د کامران خان فرهنګ ډېر زلمي شتون لري چې د دې قسمه صلاحیتونه ډک دي، ولې دوی ته د مرستې او نګرانۍ لوی ضرورت دی. دارنګه د فن خاوندان زلمي یقینا چې لویه پانګه ده. که چیرې حکومت د دارنګه فنکارانو لپاره آرټ ګیلرانې جوړې کړي نو د کامران خان فرهنګ به د نورو ډېرو زده کوونکو ته ښه موقع په لاس راشي. عمران زریاب، خیبر نیوز، هریانکوټ، مالکند.